په شیرپو کې د حاجی جانزیب خان په دیره کې د 400 ادبي تحریک لخوا د آزاد مشاعرې یو دستور را جوړ کړی شوی و چې د صوبې لوی شاعرانو، ادیبانو، محققینو او محققینو پکې ګډون کړي وو. چرته چې د سټیج د سکرټر پرایز د ادبي تحریک صدر محمد طیب سرته ورسول. خپل کلی د مشرانو له طرف نه د دې راغلي میلمنو شکریا ادا کوم، د دې اغراض او مقاصد بیان کوم. دلته په دې وطن کې قدم په قدم باندې ترګنې دي، خفګانونه دي، صد الیکشن د کو خلک والے دي. نو منګه دا مناسب وګڼل چې عمده خلک دي چې د دې علاقې د دې وطن د دې سیمې ترجمانی کوي. نو منګه دې ګلالو د خپل مشرانو لا تکلیف ورکړي چې دا خپل غم غلط کو یو څو غړي خوشاله تیر کو. دغه دستور د خاغلی رحمت شاه سائل د صدارت لاندې د خای جانزیب مومن په حجره کې تر سره شوی. په دغه مشاعره کې وتل شاعر پروفیسور اباسین یوسفزی او نورو ګڼ شمېر شاعرانو د خپل شعرونو وړاندې کولو سره د معاشرې د هغه مسلو عکاسي وکړه کوم چې اکثره د پام نه غورځيږي. ما سره ناس شریک پشکور سړی دی، زما قاتل زما د کور سړی دی، په خوی حسلت ښځه ده، نور سړی دی او ترېنه جوړ کړی مونږ په زور سړی دی. بهر پردو اجرو کې لنګې راښکي، کور کې غوسې کوي، په خور سړی دی. ځوانه د قام په سرمایه کې راځي، که د قلم دی که د لور سړی دی. اجد امن لکه سپینه هوره، جنگ دی ورک شي، جنگ خو تور سړی دی. راته میرویس او احمد شاه او ملالۍ یاد شي، رحمان مې مخې ته ښکارېږي چې پښتو وایي سو. او حجره جرګه اشر غوبل په سترګو ووینمه، حجره جرګه اشر غوبل په سترګو ووینمه، ټکر بابړه را یادېږي چې پښتو وایي سو. د ایمل خان او دریا خان هسکې شملې ښکاره شي، د کالو خان توره شرنګېږي چې پښتو وایي سو. مننه جي. چې تنستا د مخ صفه ورکه ده، لکه چې ټوله صحیفه ورکه ده، په اسمانونو کې غوغا جوړه ده، چېرته په ځمکه فرشته ورکه ده. په اسمانونو کې غوغا جوړه ده، چېرته په ځمکه فرشته ورکه ده. راغلم او لاړم او چا ونه لیدم، خپله سودا کې زمانه ورکه ده. خو د ایتیستو نه خدای ورک شوی، د ایتیستو نه خدای ورک شوی، د مذهبیانو نه قبله ورکه ده. په دې موقع د مردان ډیپټي کمشنر پیاز خان شیرپو، اجمل خان، افضل شاه خاموش او نور د سیمې ګڼ شمېر سپین روبي او ځوانان شاعران موجود وو. خای جانزیب مومن د ټولو راغلو شاعرانو، ادیبانو، محققینو او د نورو راغلو مشرانو شکریا ادا کړه. په شیرپو کې د